الله رب العزت فرمایي په جهنم کې به د جهنميانو څخه پوښتنه وشي ما سلککم فی السقر تاسو څنګه رالاست جهنم لره ولې رالاست او څنګه رالاست دوی به ورته وایي وقالو لم نکو من المصلین موږ لمونځونه نه کول یو جهنمی به د بل جهنمی څخه پوښتنه وکړي چې ته څنګه راغلی جهنم لره لکه یو قیدي له بل قیدي پوښتنه وکړي ته څنګه راغلی جیل و قید لره هغه وایي ما قتل کړی دی ما بدکاري کړې ده ما بېلاري کړې ده داسې به دا جهنمي ووایي موږ منځونه نه کول موږ منځونه نه کول الله پاک و موږ ته چیش راکوي و موږ ته جهنم راکوي او د پیغمبر علیه السلام د صحابو دا عادت و چې یو سړی به مسلمان سو یا مشرک یا مجوسی یا یهودي یا نصراني صحابه فرمایي تر ټولو اول به موږ ودته لمونځ ور زده کوئ بس نورې خبرې نه وي اول موږ لمونځ ور زده کوئ پس له هغه بیا موږ نور دین ور زده کوئ ولې دا لمونځ ضروري و لازمي و فرض ولو نو څنګه کولی سو چې دی مسلمان شي او دی لمونځ کوي نه صحیح سلو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې کله یو سړی د لمانځه نه کولو والی الله رب العزت سره به په داسې حال کې میلاو سي چې الله رب العزت به سخته ورته په قهر او ورته په غصه به چې تا ولې لمونځ نه کوئ